یو صحابي چې ته عیسائی بادشاه په جنګ کې ګیر کړ چې ګیر یې کړ نو بادشاه وی چې د دې هلک د لاسه خو موږ برباد یو بلا فوج یې زموږ برباد کړی موقع په موقع زموږ ورته له هغې سره داسې تېر کوو مشران ورته وایي دا مړ نه کې مړ نه کې وی ولې وی دا پسې چل عیسائی کوو دا خو ډېر بې قابل دی دی به د خپل فوج کمانډر جوړو پام کوو دا مړ نه کې د نه د ده د تجربې نه به موږ څه اخلو هغه ویل دا خبره وکړه ورته وي داسې وکړه چې عیسائی شوی عیسائی کېږم چې زه مسلمان د مسلمان فوج جرنیل یم تا ګرفتار کړم زه چې کې وکړه خو عیسائی کېږم نه یاره ورته اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې ماته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به دې کړم دا به وکړم دا به وکړم تابعي ورته وایي داسې نه کېږي بادشاه پریشانه دی چې اوس مړی کړم که څه چل ورسره وکړم د دې بادشاه لور ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشانه وایي دغه مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران وي ما وجه ډېر قابل د تجربې نه به موږ فایده واخلو ځي مسلمانو نه مسلمانېږي بابا دا خو په فینومینو کې درته مسلمان کړم دا عیسائی کړم ما ته پرېږده اوس یې در عیسائی کړم د چېرته څنګه عیسائی کې ما له چل لري دې خمنې دا یو کمرې ته دننه کړم او دا جینۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولې داسې ځان خشتن او هم خشته ډولې یې کړه او روټۍ وله یې وړله دا صحابي دا تابعي ورته بر هم نه ګوري بره څلوېښت خره د دې جینۍ پې محنت وکړ څلوېښت خره دی کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه څو چې دا هلک به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دی کړی څلوېښت ورځې پس هغه جینۍ ورته وایي انسان یې که درنده حیوان یې زه خو چې په لاره ځم دنیا ماله تباه شو ته راوځي زما خو د بادشاهانو بچي چې دي نو ما پسې لیوني شو زما په عشق پسې تا ته مې ځان څونه ډولې کړو زه پسې راځم تا کې ته انسان یې که څه شی او ته انسان یم بیمار یې که روغ یې روغ یم بیا ولې الله نه یېرېږم که نن مې د خپل خواهش تا پسې ولګو الله به څه وایي دا وجود والا خدای دې نه ده کړی د الله دشمنۍ کې استعمال دا سترګې دې نه چې الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا اندام دې نه چې د خدای دشمني پرې وکړم دا خو د خدای ګناه خو د خدای دشمني ده دا لاس مې دې نه چې زه پرې الله سره دشمني وکړم جنۍ باندې سر وشو وایي ستاسو دین دی اسلام دا دین هله ما خته دین ښایه الله پاک هغه د عیسائی بادشاه لور مسلمانه اوس زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غږ به نه کې خو په یو شرط چې زه به ستا سره په څنګه واده کوم بس چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم د اسلام په طریقه خپله واده و خپل ژوند به تېر کړو دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال کړو ګوره رسول الله مبارک فرمایي دی خو وایي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن کوم وخت کې چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه دی اسلام صادر نه بهر دی دا اسلام صادر نه بهر دی دغه انسان چې جایزه نکاح وکړي د یو ښځې سره بیا رسول الله مبارک څه وایي وایي چې کوم هلک نوری روټۍ راواخېسته او ښځې له یې په خوله کې کېښود الله په دې هم دې خاوند له اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال کړه ناجایزه ولې استعمالې څه طریقه جوړه کړه هغه تابعي یې د جیل نه وایسته هغه جینۍ هم ورسره لاړه جنې مسلمان او وخت تابعي سره خدای د ټول عمر په نکاح کې ور واچوي باندې خواهش خدای کړی دی خفه کېږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له څادرونه رالل هغې تقسیمون په صحابو کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم ماشومه ده وی عمره امیر المؤمنین نوی دا سترګې مې در نه ایستې وایي زه بابا ته دې ووایه څادر مې خوښ دی چې کور ته راله بابا ته ولي صاحب ته وایي دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا څادر یې پرېښود ما خپو ته یې نیغ نیغ کتل وایي ما خو ورته غوسه وکړه وایي خیر دی بچې دا دې خاوند دی هغه پوه شو چې دی بل مقصد له لېږلی وم هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیبه دی کې یو بله واقع هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناک و جینۍ عمر کم و روزانه به کور کې جګړې وې او دې بانډیسیانو به دا ښځې ډېرې دبولې نو عمر صاحب په منبر اعلان کړو چې ښځه مه نه وهئ
او که چا هم ښځه ووالم دا چل به ورسره کوم. نو بندیستیانو وال ټکول ختم شو. نو چې وال ټکول نه کوې خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه تېری. یې ته باسې هغه بچه جانه هغه وال ټکول پکې نشته ګورې ښه ته خو مراسې دې سودن ته شین دی پوه شوې په خبره. جنت کې به خدای درکوي دا او جنت کې وال ټکول هم نشته نه. نو هغه وال ټکول خو ښه خبره نه ده. مولانا بیجګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ته رسکونې خبرې کولې وې. دوه کسانو دوستان یو بل سره لګیا وو خو ګپ شپ یې لګاو. نو یو وایي ما نه خو اړو ښځه یارېږي نه. بل وایي زه خو چې کور ته ننوځم بس رپېږي. وایي دا څه چل دی؟ وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی. وایي څنګه؟ وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې وه. وایي چې څنګه ورننوتمه کوتک مې راواخیست او پیشو مې واله نه کله مې ورته یو ځای وکړله پیشو ورته توپونه جوړ کړل یو خوا کله بل خوا اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده. بس ښځه حقه یارېدلې ده زړی خو سناک دی. اوس چې زه پورته نلم سر یې ښکته کړي ځکه په لومبۍ شپه مې یارولې ده. دې د نر بچې م دغه پیشو یې کوټه کې ګیره کړه. همدم دا لوبه وکړه دا ډرامه مو موږ هم وکړه. پیشو یې کوټه کې ګیره کړه او چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو له یې دوه درې غوزار وکړه. ښځه دی په ارام کښېنه هغه د پیشو د والو غوښې تېرې شوي دي ښه مونږ پېژندلې مونږ د وخته پېژندلې چې ته څه شوې. ښځو سره ډېره ازادي ښه نه ده ډېره ازادي او ښځو واز ته کول او ظلم هم ښځو سره نه لري. په کاروبار یې سړي د خپلو ښځو سره ظلم ډېر زیات کوي. نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهئ نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل. یو باندیسي سره ښځې جنګ کوي ښځې په اواز اوچت کړی و جواب یې ورکړی و. باندیسي راغی ورېږه عمر صاحب ته شکایت وکړم چې مونږ به هسې درز دروز کوو وال ټکول کول نو ښځې یارېدي غږ بیا نه کوو چې مونږ پرېښي دي راشه اوس ښځې جوابونه راکړي چغې را باندې وباسي. چې راغی عمر صاحب ته دروازه وویل او اتفاق ده چې دې وخت کې ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی و. د دروازې وویل حضرت عمر صاحب ولره ووته وایي برګري سال دی وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. وایي څنګه حل شوه؟ راته دې ونه ویل حل شوه. نو ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکړي. وایي ستا حل مې کور کې ولیده چې ته ګزاره کوې موږ بې سترګې کوو. عمر صاحب ورته وایي ګوره وایي دا ښځه تا له پنځه ډیوټۍ کوي یو ځله پخلی کوي که دی دله نه کولي هوټل نه دې تیاره راوړې څونه خرچه به دې راځه یا نوکر دې نه وي خانسانه څونه پیسې به دې ورکولې جامې دله اینځي کټونه دله اینځي صفاکۍ یې دله که دی دله نه کولې او دوبي له دې وړې یا نوکر دې نه څونه تنخوا به دې ورکول. درې ځای دله صفاکۍ جارو کوي که دی دله نه کولې او ځان له یو چپړاسي نیولې څونه تنخوا به دې ورکوله. څلورم د کور حفاظت ته کوي. یو ښځه چې کور کې غل نه راځي که د حفاظت یې نه کولې او ځان له څوکیدار نیو څونه تنخوا به دې ورکول. او پنځم د ګناه نه پې بچې او چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي کوي به زه بهر کیف چا ورته وې عمر صاحب ته وایي دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي لري د علي صاحب لور نه او ورته څه وایي وایي ام سلید یو ښځه ده وایي ډېره زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکم. ام سلید په مدینه منوره کې یو ښځه سلیت نه دی سلید د هغې له مناسب دی چې موږ ورکو. ولې وایي په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو وایي دا ام سلید و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې. نو خپله محبوبه به وروستو کوم د الله محبوبه به مخکې کوم څادر به هغې ته ورکړم. ور خواهش قربان که الله څه جوړوي هغه عمر نه خدای څه جوړ کړل. امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر د آخرت وزیر زلزله په مدینه کې راله زلزله خپې اوچته کړه ځمکې له یې راوبروله وی عمر عدل ختم شوی دی ځمکې چې ګلخېږي عمر خوشته عدل خوشته او ته ځمکې جلقېږي فورا لږه بنده شوه او د مدینې یو غر نه اور راووت اور روان دی په مدینه چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی وی تمیم الداري راشه چابه کې ورکړه ورشه اور وشړه ما یا کړې چې عمر رالیږلی یم اوس اسپره چې شړی یاست اور خره دی چې شړی یې تمیم الداري دوه رکعته نفل وکړل چابه کې لاس کې واخیست اور پسې شو وی ای اوره عمر رالیږلی یم شا به کمې سوړي نه راوتې هلته ځه اور مخکې دی تمیم الداري ورپسې دی په هغه غاړې وردل نه که واپس دی راغی او دریای نیل به راخته په کال کې یو ځای دریای نیل د مصر دریاب
دا قانونو کال کې به یو ځل اوچتېده او کلي به یې غرق او مصر به یې غرق او د هغوی یو رواج دی چې یو ښایسته جینۍ به یې وکته چې مصر کې به د هغې نه خوبصورته جینۍ بله نه وه پیغله هغه به یې ناوې کړه کالي به یې واچول او به یې دریاب ته ورغورځوله دریاب به کېناست د هغوی یو جاهلیت رواج و وی یو به مړه کړو یو به ختمه کړو خو نور خو به بچ شي که نه کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او گورنر ابو عبیده بن جراح دی د هغه زمانې نو هغه ته چا وویل چې ګورې دا دریاب راخیږي کال کې یو ځل او که دا جینۍ مونږ نه ورچو نو مصر ګل وړي اوس به څه کوې هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه وایي دلته خو دا یو رسم و رواج دی دریاب راخیږي عمر صاحب یو 2 چټ ګوتې خط ور ولېږه ابو عبیده ته یې ویل رضی الله عنه ته وایي که دریاب راوخه چې جینۍ ور وانه چوې دا چټ به ورغورځوې ډېرې بیا راوخیږي دریاب راغورځانګي وایي خلک راغلل چې ای ګورنر صاحب مهرباني وکړه یو جینۍ به وروغورځو مصر به بچ شي او که نه ورغورځوې ټوله دنیا غرق کېږي هغه وایي جینۍ فورسول ګناه ده او ما ته حضرت عمر خط رالیږلی دی او ورغورځو خط کې ورته څه لیکلي دي ای دریای نیل که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې څه د خوښه یې کوه جینۍ نه درغورځو څوک ورکول کې او هر څه کې او که ته د الله په حکم چلېږي زه د الله د رسول خلیفه یم دا چټ مې در وغورځو فټافټ ښکته سه چې تر قیامته پورې دې بیا اوچتونه وي خط یې راواخېست او دریاب ته یې ورنړه کړه دریای نیل چې هغه ویښ لتلی دی بیا چې ته راونښته او نه په مصر باندې اوچت شوم او په مدینه کې ناست دی دغسې لکه په منبر باندې او فوج یې لېږلی دی لرې یو علاقې ته جهاد له لرې چې ته د میاشتو په مزل لرې او د مدینې نه اواز ورکوي خپل جرنیل له یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه غر ته متوجه شي غر نه ویرېږه جومات کې خلک وي عمر جو دماغ په کار پرېښودو کمزوري دی بوډا دی ساریه خو د میاشتې په مزل لرې دی دې ته نه آوازونه ورکوي چا وی نه څه چل پکې شته چې هغه لښکر واپس راغی حضرت ساریه راغې راورسېده خلکو دې تپوس وکړو جمعې په ورځ پلانکي ټیم کې څه مسله خو دلته نه وه پېښه وکه نه څه وایي موږ دشمن سره په جنګ و دشمن مخکې موږ ورپسې وو وایي دې کې مې یو اواز واورېد چې ای ساریه غر ته وګوره غر ته متوجه شه وایي چې مې واورېده ما وایي والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا د عمر اواز دی چې مې غر ته وکتل دشمن شاته راپسې نور را روان دی هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړو که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر خو مونږ خیال نه په غر مونږ به برباد کړو ناست په مدینه کې د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسئ هغه ته رسېږي خواهش به د دین تابع کوو خواهش به د دین نن خواهش مونږ خدای کړی دی خفه کېږئ مه خو د مارونو یو خبره په ښکار کې شته ګورئ نبی علیه السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار له ځم دا ښکار به کله کوم هلته ښکار دی او دلته لمانځه وخت شو خو که دا لمونځ کوم خو د مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې ډزې مې پرې کوي په جالونه هم خله جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم او دا کمن رانه خرابېږي او هلته لمانځه وخت دی ذکر فکر د الله یاد مز دې نه غفلت پیدا کوي خو دونه معلومه شوه که یو سړی پر ښکار ظلم نه کوي زیاتې پرې نه کوي خوراک اوبه له پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي د حدیث نه معلومه شوه بل ته څه معلومه شوه بل دا چې یو ماشوم دی لا واده هم نه دی کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زموږ د طالبان توپېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک یا با عمر ای د عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمر وي او زه درته اوس نه د عمر پلار ویم نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې هم دې ته عربیان کونې وایي دې ښودی شي بل دې څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاونده او مخته څه وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې طالبانو یو درې خبرې نور هم دي خو په هغې تاسو نه رسئ دا لمارونو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږ و مقصد به پکې ډېر زیات نو د یو حدیث اوس فرمایلی چې دې درته ویم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه
طبعا لما جئت به وی هغې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع ما جئت به قرآن سنت ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن او سنت چې د خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان او که د خپل خواهشات یې د دې تابع نه کړل دا د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشته ښکلي څادر نه دې بار ووتل. اوس زمانو د دې مختلف قسمونه دي. نن موږ څه چل شروع کړی دی؟ نن ټول د خواهشاتو جنګ. نن شریعت یو طرف ته کړی دی، موږ خواهش مو مخکې کړی دی. شریعت دې خوا خواهش مخکې، خواهش د خېټې هم دی د ډوډۍ، خواهش د مکان هم دی چې ځان له ښه بلډینګ جوړ کړم، خواهش د موټر هم دی چې ځان له ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه والم. د ټولو بچو مې دې وي، د ټولو زمانو د ټولو روحو د ټولو ډېرونه دې وي. دا هم یو خواهش دی، دا هم خواهش دی د ښځو خواهش. مختلف د خواهشاتو یو فهرست زموږ په دې سترګو کې پروت دی. دین مو یو طرف ته کړی دی، خواهش بل طرف ته کړی دی. دې ته خواهش پرستي وایي. نن دنیا په دې لګیا ده. نن سهار نه پلار ماشومان پاسوي، لمونځ ورته نه ښایي، ذکر ورته نه ښایي، د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښایي، لمونځ ورته نه ښایي، خدای ورته نه ښایي، عقیده ورته نه ښایي، اخلاق ورته نه ښایي. بس هله شابه بچې سکول ناوخته دی، هله ګاډی را روان دی بچې شابه سکول ناوخته دی، هله ماشوم په اوزه بیګي جاري نه نه شابه هله بچې شابه جامې ورته واچوي، پتلون ورته ور واچوي او بیا موټر کې کېنی بوځي چې چا وس رسي، یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ترانسپورټ فیس او سکول ته روانې ځي. او مازدیګر چې بیا راشي بچې پاړې دې روه بچې سکول کې درته څوک ښول ټیوشن ولا نیسه دا تپوس نه کوي بچې ماسپښین لمونځ مازدیګر لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ الله ته هم مخکول پکار دي که نه دي؟ الله یې ټول بچې مونږ په دغې لین ورچولې دي چې پیسه وګټه. بچې ګورې چې خر د خره کمي نو څه شی دی؟ غوږ یې د پرېښودو دی. دا ورته مونږ مخکې متل ښولی دی. تر زوی ته دې وګوره که نه څنګه بنګله جوړه کړې، هغه ماما زوی ته دې وګوره که نه، هغه ګاونډي ته دې وګوره که نه څنګه مزېداره بنګله ده، څنګه موټر دی. اره بچې تکړه شه پورې خر د خره کمې غوږ یې د پرېښودو تکړه شه. هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کړم، د چا جیب ووهم، غلا وکړم، سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکړم، رشوت والم، دوکاندار یم ګډون وکړم، دوکه وکړم، ګاک ووهم، خو چې څوک حلال کړم پیسه پیدا کړم، خو چې هغه تربور نه یو 2 ګزه اوچته بنګله جوړه کړم، د هغه نه غټ اعلی مزېدار موټر والم، د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپیني، دا دماغ پاکي، دا ولې موږ دقې نه ډک کړي دي. د دغه سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی. دا پلان کې مړ شو، جنازه لاړه، بنګله پاتې شوه، خواهش پرستي شروع ده. پیسه هم نشته، فیسبوک دی او د ښځو تصویرونه دي، موبایل دی او د جنکو تصویرونه دي، موبایل دی او فلمونه دي، موبایل دی او الله خفه کول دي، الله الله الله، موبایل دی او د خدای سره مقابله ده، موبایل دی او د رب سره مقابله ده، موبایل دی په دې سترګو چې مال الله راکړي دي په هغې د الله سره مقابله ده، په دغه غوږونو چې مال الله راکړي زه الله سره دشمني کوم په موبایل. فیسبوک دی او موبایل دی. نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی افرأیت من اتخذ الهه هواه. الله وایي څه وایي؟ وایي د خلکو خواهش خدای کړی دی. خواهش یې څه شی جوړ کړی دی؟ خدای جوړ کړی. خواهش لاندې کا ګوره چې الله څه کوي، لاندې کا خواهش پیغمبر مخکې کا، خواهش لاندې کا او ما جئت به قرآن مخکې کا. ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شې راشه ما په دې مخلالی تو کا، که تا عزت خدای در نه کړه راشه ما په دې مخلالی تو کا. دا خو مونږ ته ښکاره دي، ښکاره مثال به درکړم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه، هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناست و، زید ښکلی اسامه د رنګه تور و، زید محبوب و محبوب. پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کوم سلوک کړی دی، که نن موږ خپلو نوکرانو سره، خپلو همسایهګانو سره،
او خپل ماتحت ملازمینو سره او خپلو چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړه قسم په خدای دنیا کې به جنتي د غلام بچی د رنګ نم تور دی په دا پتون ورسره ناست دی پوز یې وبهېده رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت یې د عرش نام اوچت دی راځي او د دې اسامه پوزه پرې پاک کوي عایشه بیبي ورته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم ویې نه عایشې دا به زه پاکوم احبه فاني احبه د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی که دا پتون به یې کښېنو دم رئیس وې پوزه ورته پاکوي څوک عقاید و جهاد د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو بادشاه شو نو تنخواه به یې مجاهدینو له ورکوله فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغوی له به تنخواه ورکوله نو زوی د عبدالله ابن عمر هغه ورته بابا ما له تنخواه کمه راکړې اسامه له ډېره ورکړې ولې دې ما نه کوم جهاد ته مخکې تللی دی دې ما نه کوم میدان ته مخکې تللی دی ما کوم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی د ما نه کوم میدان کتلی دی او چې کوم دی د دې دی زه ځم کوم میدان دی چې زه رستو یم دی مخکې دی د نه ولې تنخواه زیاته ورکړې ما له کمه راکړې عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی زما محبوبې زما ښکلا یې دا د رسول الله مبارک ښکلا د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه وبکې داسې دې خواهش پرستی زمانه کې وکړې داسې نه نه په خپله چرګ وخوري په خپله خوراک وخوري او چې کوم یې نوکر دی چپړاسي د تشه خوروارو مخکې کیسه به خورا ډکې او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی څادرونه وله رالل څادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې نو چا ورته وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نصفی ده ام کلثوم بنت علي د علي لور د هغې له ورکه دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وایي وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې عمر مې زیات دی دا کشره ده خو یو ارمان مې دې پاره کې چې که دا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي نو په هغه بچو به زموږ د حضور پاک نسب یو شي خلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم نوسی دی د حضور پاک هم بچی دی هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي پلار د طرف نه مور طرف نه به نسب به یو شي ارمان مې دی عربو کې دا رواج هغه زمانه کې نو اوس هم نشته که هلک او جینۍ راځئ مور پلار یې راځئ نو که عمر کې فرق امینو پروا نشته علي صاحب ورته وایي امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتې شي مخ ته خو د خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه مخ ته ورله کتې شي او که د خواهشاتو سود ترې راځي نه هغه دفع کوه نو علي صاحب ورته وایي یو څادر ورکوم درلېږلی نو ته وګوره که دې خوښه شوې نو زما هم دا خواهش دی چې تا له یې په نکاح کړم هغه وی ښه ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها وی بچې دا څادر امیر المؤمنین د 100 عمر له وی بابا مې راکړی دا دې خوښ دی که نه دی خوښ دې څادر یوړه امیر المؤمنین دا څادر مې بابا راکړی دی وګوره خوښ دی که دی نه دی خوښ نو عمر کې ډېره حیا وه هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی حیا د وجې نه نو خپو ته یې ولکته چې ودرېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو خپو ته به وګورو جینۍ پرې پوه شوه ورته وایي امیر المؤمنین خو زما څادر دې پرېښو څادر مې درته راوړی دی هغې ته نه ګوري زما خپو ته نه ګوري سم دی که امیر المؤمنین نه وي چې سترګې مې درنیستې هغې کې هم ډېره حیا وه که نه د بیبي فاطمې لور د بیبي فاطمې فاطمه کې څومره حیا وه یو ځل حضور پاک سره ناسته ده میاشت ختلې ده رسول الله مبارک ورته فاطمې میاشت ختلې ده دې ونه کتل سر یې ښکته فاطمې تا ته وایم میاشت ختلې ده دې بیا سر ښکته بچې میاشت وی بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم ولې بچې وی دې وخت کې سړي ورته ګوري زما د سړو نظر پرې میاشت یو دی کېږي
راشه د څوارلسمې سره مسلمانانو ته، راشه د ټکارو کېلو ته، راشه بربنډو خپو ته، راشه بربنډ ګریوان ته، راشه بربنډ سر ته، لیچو ته. هغه جینکې نن فخر کوي، نن په بورقا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي، نن په حیا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي. او وایي دی نو کې زما او د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه، د دوی مې د نظر یو ځای کي. شریعت کې هېڅ هم منع نشته، سړی هم دې ورته ګوري، ښځه هم ګوري، هېڅ ممانعت نشته. دا مخکې را د حفشو کې دا روایو دلته نو وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی، د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني. د رسول الله مبارک لور دا جیری کې آت د حیا پرته ده. زما وروڼو خدای دې زموږ خویندو لوڼو له حیا ورکړي. دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربنډ سر خوښوي، دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربنډ مخ او بربنډ سټ خلکو ته ښیي، دا هم خواهش پرستي ده چې لیچې ښکاره کړي دي، لاندې خپې ښکاره دي. ای د خدای بندې، الله ښکلی وجود درکړه، د دوزخ په اور یې ولې سوځې؟ الله خشته مخ درکړه، الله ښکلې ډانچه درکړه، الله ایمان دله پله کې واچو، الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې. دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو، ستا ولې پیرزو شي؟ دا وجود به په قبر کې په کوتکو والی کېږي. ولې ظلم کې؟ ولې خلکو له د زنا دعوت ورکې؟ ولې د هلکانو سترګې ځان ته را مخامخ کې؟ ولې په لاره په داسې انداز دی چې سړي درته وګوري؟ دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي، د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د ژبې د زنا ګوره دې وګورله. څه کې په کوم طرف روانه؟ یو خو به خدای نه منې، یا به رسول نه منې، یا به خدای و رسول نه منې، او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري. الله اکبر. حضرت یوسف او یوسف دلته راشه، یوسف دې به ورته سر مخکته دا کار وکړه، دا کار وکړه، خو لږ ګډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې، ځان نه لرې نه پرېښودل. یوسف به ناست و سر مخکته و، نه به کتل دې خپلې نیکې ته. یوسفه ما ته وګوره، داسې به وکتل زر به سر، ولې ما ته نه ګورې؟ څه چل شوی دی؟ لا پیغمبر نه دی، لا نبوت نشته، لا کتاب نشته، خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده، زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي، نه ګوري ورته، سترګې نه مخامخ ښیي ورته. اخر کې د ریښې ولګوي او جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې، ځان یې ښه خشته کړه، ښه ډول یې کړه. هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالي د جینکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي. ځان یې ښه ډول یې کړ. په محل کې دننه یو کوټه ده، په څو دروازو بنده کوټه ده، هغې ځان پسې بندې کړې. وغلقت الابواب وقالت هیت لک. قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی، غلقت الابواب، ټولې دروازې بندې کړې، جرندې ورته واچولې. زلیخه خپل کټ ته وخته ډبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابیانې ځان سره کړلې. یوسف ته ویل راځه دې را دننه که نوکرانو ته وي دروازې بندې کړې، چابیانې ماله راکړې. خپله اخري دروازه بنده کړه، بله بنده کړه، بله بنده کړه. یوسف ته وایي دلته راشه. حضرت یوسف ته څه وایي؟ قالت هیت لک، راځه ځان. او له اوله ته وایي یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي، ګوره دا هغه جال دی. وی او ښکلې دي، خو ړومبې به دا سترګې پټېږي به. مخ دې ښکلې ډېر نه دی، قبر کې به ټولو نه مخکې دا خبرې کېږي. لاسونه دې ډېر ښایسته نه دي، وی ټولو نه مخکې به دا چیپړېږي، دا به ختم شي. یوسف ما ته وګوره، نه ګوري. یوسف ما راغوښتی سلی نن، خبرې د الله په ذات د نه امن غواړم، ما معاف کړه. دې وخت کې د انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي، د دنیا نیک انساني، یو خدا چې الله بچ کړي، لیکن دې نه څوک نشي خلاصوي.
د خواهش د انسان چې اوبرا وشي دا حیوان شو دی وخت کې انسانیت ختم شو حیوان شو دلته دوی په ځان نه دی اوس دی وخت کې دوی په خپل قابو کې نه دی دی وخت کې سلیمان ابن یسار دا یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی ډېر خشته دی زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي یو جینۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او خشته جینۍ بله نشته او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جینۍ سره ګیر شو بس مجبور شو یو ځای کې ناست و دا جینۍ پرې راغله د جینۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و ځان یې ورته خشته کړی دی او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه یې مطالبه د ګناه وکړه سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي هی ما ته وګوره وایي څنګه خشته یم څنګه ښکلی یم نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم نه دا چېرته کېږي دا نه کېږي او ما پسې خو خلک په منتونه کوي ما له خلک د دنیا پیسې راکوي ما له خلک د دنیا دولتونه راکوي تا نه زه خپله مطالبه کوم او ورته هم دقه ټکې وایي معاذ الله د خدای په نوم ما بچ کا الله د نوم سره امن غواړم وی الله به مې تا نه بچ کوي دا ټکې دا ډېر مضبوط ټکې دی داسې وخت کې ته الله ته اواز وکړه په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان کړه او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون دو معنی علما کوي دا خو زما د مالک سره خیانت دی جي ستا مالک زه غلام یم په کور کې ډېره کړې نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم تا ته لاس جوړ خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی خو بله معنا وه داسې تعبیري معنا ده قال انه ربي احسن مثوایا هغه ذات چې دا ښکلی شکل یې راکړی هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستیم د کوی نه یې راویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم دا خشته مزېدار وجود کې دا دنیا راته پس کېږي هغه ذات سره خیانت وکړم ظلم وکړم انه لا یفلح الظالمون ظالمان کو چاته نه کامیابېږي وی پرېږدم دی نه دروازه جننده ده لازمن به دا ګناه ما سره کې لازمن نو مونږ خلک خو به بهانه جوړو چې روز څوک بیا توبه به وس وکړو لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي خپل وس کوي ته وس کوه باقي مدد د الله دی خپل وس کوي دروازې ته روان شو چې دروازه کولو کې چېرته ځې چابیانې ما سره دي تللی نه شي او چې یوسف علیه السلام قدم واخیست رب العالمین جرنده کوله وکړه دروازه کوله شوه یو دروازه کوله بله 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 او دې غروالي کې داسې جلو شو دې کلک د لمن نه ونیوه یوسف علیه السلام په هغې کې زور ولګوله منه شلېده او چې یوسف علیه السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار ووتله بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی دنیا خلک راغلي دنیا خلک څوک چا سره دستخطی کوي او څوک سفارش دی او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي ښځې هم دي او سړي هم دي او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې ده بس د عزیز مصر سره وزیران مشیران دي دا څه وشو شرمونه وشرمېدم حیا لاړه زما ښځه په دې ډک مجلس کې دنیا ته رسوا شوه د هلک نه لمن راکاږي دا څه وشو نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مې او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس راواچو الزام یې په هغه ولګاو ما ته یې لاس راټولې دي یوسف چې زه ورپسې شوم وتښتېد رانه ما دې ځان خلاص کړه چې نه ونیوه مې وتښتېد لمن نه مې لمن یې وشلېدله داسې راچولې دی او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې چې یا به مضبوط عذاب ورکوې زموږ مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړ الا ان یسجن او عذاب الیم جیل یې ورمخکې کړه په عذاب یې نه شو پېرزو جیل کې واچوه
ها یوسفه زما آیات ریتلی وو زما کور کې اوسې کې زما نوکرې زما ښځې ته د لاسه جوړې او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس را جوړې ما نه یې مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه ترې خلاص شوم اوس دا چېرته مني عقل خط دروازه چې بنده شوه رالې څنګه او هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه چې دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مستم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده ښه بیبي پاکه ده باندې ده دا کوم ځای کې دي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډه وي دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي الله پاک کوره مدد کوي یو مدد یې دا وکړه چې ګناه نه بچ کړو دویم مدد یې څه وکړو دروازې ورته کولا وکړې دریم مدد یې څه وکړو یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څه وکړو څلورم الله پارسي کې حکمت وي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا زلیخې بیا مطالبه کوله بیا به کوله بیا به کوله ګیره و بلاس به ورچو ګناه کې به مبتلا کېده اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پې خوري یوسف په دې لاس راواچو د لاس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کمیس ته یوسف وګورئ چې مخکې نه شلېدلی دی که وروستو که کمیس مخکې شلېدلي نو دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی د لاس ورچوه هغې چې ځان خلاصه کمیس یې د مخکې نه شلېده او ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او که کمیس د شا نه شلېدلي نو دې ته تښتېده او دې رانیوه نو دا دروغجنه د هغه رښتونې دی نو که دا خبره بل چا کړې وې نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه او د پیو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي د ګویا یې خلکو منله وی وګورئ د کمیس ته یوسف وګورئ چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکت لاندې شاته نه شلېدلی الله مدد وکړه کوي نه کوي اوس عزیز مصر پوه شو زلیخه زیړه شوه رنګ یې زیړ شو او عزیز مصر پوه شو نو ورته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا یوسف بس په دې خبره کار نه کېده دا خبره چاته ونه کړي چې د ریښې لاس را جوړې دی دا خبره دلته ختمه کړه واستغفري لذنبک انک کنت من الخاطئین زلیخې د خدای نه بخښنه وغواړه غلطي ستا ده نو زه وایم چې د مصر ډېر بېغیرته و دله بېغیرته و دغه وخت کې بخښنه وغواړه ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې دا اوږې ښځې ته وایي بخښنه وغواړه خدای نه بخښنه وغواړه راګېره که واښه مضبوطه لږه وکړه د پښتو معامله خو ښه وکړه ولیدې دا ماشوم که ویم وکړه واستغفري لذنبک بخښنه وغواړه د خدای نه انک کنت من الخاطئین نه ښځه کمزورې سړی هم بې خوند دی کمزورې شی بېکاره شی کمزورې بېکاره الله دې مسلمان وساتي د داسې بې حیا نه رب العالمین مسلمان وساتي انک کنت من الخاطئین ګناه ستا ده ماشوم په ذریعه الله صفا خو خیر ځلې بیا د څه چل وکړو بیا جیل ته یې ولېږي خبره خوره شوه چا یې تپوس وکړو وایي دا تا ته ولې دا خو مشکي بابا وایي تا نه خو دا ته خوشبویي کوم ځای نه پیدا کړې تا نه خو داسې خوشبو دي چې بادشاه نه زیاته خوشبو درنه روانه ده وایي دا ریشې پیتې مې خرڅولې دا لارو کې د پنتو غاښونه دا چې ریشې پیتې چې وې دا مې خرڅولې یو ښځه ولاړه وه او هغې سره نوکره وه نو نوکره راله وایي چې دې دروازې ته را دننه شه زما نیکه درنه سودا کوي نو اکثر دوی پاک غریبانان دروازې ته دننه شي بعضې زنانه کول کې داریدنې چې ور دننه شومه دروازې ته بس هغه ښځې فورا دروازه جړنده کړه او وایي زه ډېر زیات ښایسته وم چې هلک وم ډېر زیات ښایسته وم ډېر ښکلې وم چې دروازې جړنده کړه وایي ما ته وایي چې ما ته به اوس دا ګناه کوې
وی ما ورته چې زه ګناه کوم. ولې څه چل دی ګناه ولې وکړم الله ولې خفه کړم رب خفه کړم وی پرېږدم دی چاته ګناه به خامخا کې او که ګناه نه کوې جنګ سره کو پته چاړه دې مو او چیغې وایم چې ما پسې لاس راواچو شرموم دی مشکي بابا وایي چې ځواني مې وه اوس خدای پاک اوس ګوره د خواهش قربانول دې ته وایي ما وایي چې ښه نو ما نه اودسمات یې راغلی کېږده چې به نه پرېږدې دا ګناه را باندې کې وکړه خو اوس اودسمات ډېر راغلی دی نو وی افتیس د خیر دی اودسمات کا لامبې هم لامبه او نن پرېښودل نشته دا ګناه به راسره کې په دې لاره تېرېږي د دې وینم زما خوښ یې وی چې غسلخانې ته ننوتمه لوی اودسمات یې مې وکړه لوی اودسمات یې مې راواغې کړه د لاسونو په دا مخ مې ومږه دې ته خواهش قربانول وی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به رسول الله مبارک دقه وی خواهش به د دین تابع کې د اسلام به تابع کې مذهب به د خواهش نه تابع کې اسلام به د خواهش نه تابع کې ځان مې هر څه ومږلو چې راووتم چې دې ښه دې وکتل وایي دا څه شی دی ستا خدای دې پېښ وباسه ټول میدان دې ولړه ځان دې په غلو هلې دروازه کولاوه ختي زیر دی کې اوس دا څه مصیبت دی دروازې لا څه کوشش وکړه لرم واک یو زلخانې ته ننوتم هلته مې ولمبل جامې مې لرې کړې او مې لمبل چې مې ولمبل او ځان نه مې هغه ګندګي لرې کړه حقه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده څه پورې ده ما نن څه چل کړی دی خواهش پسې روان یې مشکي بابا ته جوړ شو مشکي بابا لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختموي ډېر خلک پریشانه یاره جي ما ته خو لویه پریشاني ده دې سره څوک هم د هغې دپاره دا دم دی ډېر خلک وایي بچي مې نشته څوک هم دې دم دی ډېر خلک وایي مال مې نشته برکت پکې نشته دې دم دی ډېر خلک وایي قرضدار یم زما قرضه به خلاصه شي لا حول ولا قوة الا بالله دې دم دی ډېر خلک وایي نیکۍ ته مې توجه نشته او شیطان په مخه کړی لا حول ولا قوة الا بالله دم دی ډېر خلک وایي بې کس یم بې څوک یم هېڅ یار و مددګار مې نشته خلک را باندې ظلمونه کوي لا حول ولا قوة الا بالله دم دی قسم دې د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته او که سړی د دې د وینا په وخت کې له خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي دا زه نه ویم حضور پاک فرمایي د دواړو جهانو سردار فرمایي په بهقي شریف کې حدیث دی او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نه نقل کوي حضرت ابو هريره فرمایي چې حضور پاک فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی د یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو ایسروها الهم وی پټولو کې راکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته د غیرو سبب نه معلوم نن سبا خو ټینشن وته وي او پریشانی وته وي په پریشانی کې څومره خلک مبتلا دي څوک د مال په پریشانی کې مبتلا دي څوک د رشتو په پریشانی کې مبتلا دي چې زما د بچي او زما د زامنو لومو د خیزه کې رشتي وشي دا ډېره خبره څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشان دي څوک د خپل رشتې په طلب کې پریشان دي څوک د بیماری په طلب په شفا کې پریشان دي چاته کور کې جګړې دي په هغې کې پریشان دي څوک یو وزرې دي پریشان دي چاته د مقدمو پریشانی ده دا د دې دا وی راکوټي مرض دی دا دوه کم سل غټ مرضونه دي دا پریشانی ولکوټي مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله دا هغې دپاره علاج دی او معنی څه ده معنا باندې ځان پوه کې معنی خپله حضور پاک ښودلې ده یو صحابي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو کتاب دی د حدیث مسند د بزار ورته وایي په هغې کې دا حدیث نقل شوی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړه بلکې حضور پاک ورته فرمایي وی اتدري تفسیرها وی لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پوهېږي عبدالله ابن مسعود ورته وایي الله ورسوله اعلم الله رسول ته پته ده ما ته په معنا نه ده معلومه نو حضور پاک ورته دې معنا په خپله بیانوي لا قوة على عمل لا قوة على الطاعة الا بعون الله او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې نو په دې طاقت درکوي څوک په درکوي الله دې معنا شوه دا لا حول ولا قوة الا بالله معنا او دا حقیقت دی قسم دې داسې ځای کې بګیر چې اس په دې څوک نشي خلاصولی څوک به دې خلاصوي یا الله حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګوره اور ته وغورځېد نمرود ورته اور بل کړی دی نمرود دومره اور یې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه پې د پاسه نشي الوتې داسې اور دی نږدې والا څوک نشي راتلی په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو په دې چل نه پوهېږي ځکه که دې غورځو نو خو موږ به یې غورځو نو چې موږ ورنږدې کېږو خو دا اور هم سوځوي دې سره څوک دومره خطرناک اور یو میاشت لګیا دي خلک او اور راوړي او خشاکونه راوړي او لرګي راوړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه په چل نه پوهېږي چې زه څوک یم په دې طریقو چل نه ورځي او فرشتې پریشانه دي فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څوک وو مونږ ته حکم وکړه پروردګاره
ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دغه یو تا مني بل څوک نشته نو ټول مشرکان دي شرک کوي دغه یو بنده چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځول کېږي یو دونه خطرناک اور الله مدد یې وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي الله فرشتو ته ورشي تاسو مدد وکړي یاره که د نغواړي مدد الله یو فرشته راله د باران وی ما الله نه اجازت غوښتې دی ابراهیم علیه السلام ته وی الله نه مې اجازت غوښتې دی او که ته اجازت راکړې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی که ستا خوښی نو اوس به یو ساعت سره ورید راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پرې مړ کړم ختم به شي ستا خوښی وی نه زه خو دا نه ویم ولې نه وی دې کې دې غورځوي اسوی الله اعلم بحالي ربي اعلم بحالي پروردګار زما په حال خبردار دی تا نه امداد غواړم الله له ولې نه غواړم را لېږلې بېشکه تا الله خو د ما الله شته که نه الله نه به مدد غواړم لا حول ولا قوة الا بالله د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې په روغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی الله نه به مدد غواړم بله فرشته راله وی د غرونو والا فرشتې زما په طاقت کې الله دا اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی د اوچتولی شم راکولی شم یو غر به اوچت کړم په دې اور د پاسه به کېدم ما له اجازت راکړه وی د اجازت تاله نه درکوم اورځئ دې په اور کې ما الله نه اجازت غوښتې دی خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه وایي ربي اعلم بحالي تا ته ولې ویم الله ته ولې نه ویم ابراهیم علیه السلام کو ابراهیم علیه السلام وکنه قرآن کې الله وی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین په ماشوموالي کې د لمونږ پوهه ورکړې ده بعض انسان ماشوم الله ولا پوهه ورکي عقل ولا ورکي سوچ ولا ورکي پوهه ولا ورکي بعض بوډا سپینګری شي عقل پکې نه پوهه پکې نه بله فرشته راله وی زه د باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته مال الله دې اختیار راکړی دی څومره طوفان چې راولي دا زه راولم څومره باد چې راولي دا بادونه زه راولم طوفان زه راولم سیلی زما په وس کې دا زه راولم ما ته حکم وکړه الله نه مې اجازت غوښتې خو د ابراهیم نه تپوس وکړه اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې بیا ورخور کړم دا چل ماله راځي ټول د نمرود قلا د نمرود قوم د نمرود بنګلې د قوم خلک دا به درله ټول نیست و نابود کړم دا به درله ټول وسوځم ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي ورسره که دا مونږ ته ویلی وشي د دشمن په مقابله کې مونږ وایو خو شابه دله اوس راغلې چې بېګا راغلې وې خبرې کړي دا غر والا فرشته ته اوس رالې که پرون راغلی وي چې دا غر دوی چت کړی د دشمن په دا سر دی خاو دی دا ته خو لږ لیټ شوې که نه پرون په کار وه مونږ به فورا دا جمله استعمال کړې وه حضرت ابراهیم علیه السلام مکه ټکې وایي ربي اعلم بحالي زما رب زما په حال خبردار دا هغه عقیده په دې جوړه وه چې لا حول ولا قوة الا بالله خلاصې بې د خدای نه بل څوک نشي کولی او طاقت موندونکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته دا طاقت به د الله پیدا کوي هر اوس به اور ته څنګه غورځئ نو بیا شیطان حرامي ولا راغی شیطان ورته چل وښو هغه د دوزخ مچوغړې لیدلې وي یو ټال جوړ کړې او دې پکې کښېنوې او ټال له جوټه ورکړې د اور دې منځ ته به وغورځېږي ټال یې ولا جوړ کړ لوی ټال او مچوغړه غوندې او په هغې کې ابراهیم علیه السلام کښېنو او بیا ظالمان دومره وو چې ابراهیم علیه السلام یې بربنډ په جامې هم ترې لرې کړلې ځکه دشمن یې تذلیل ولا کوي او ټال بیا نه اوچتېږي فرشتې د رحمت راغلي دي او ټال یې کلک نیولی دی بیا شیطان ورته وایي سرتور سر ښځې راولی دا ټال به اوچت شي ژینکۍ راوستلې سرتور سر هغې خپله ګډا مډا شروع کړه فرشتې د رحمت لاره کوم ځای کې چې زنانه سرتور سري د رحمت فرشتې ته نه ټینګېږي هغه ځي او ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځوه د نمرود دا ګمان و چې د اور ته رسېدل او د سوځېدل د ده لوخړه کېدل سم دي اور ته تلل او د ابراهیم علیه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سمو قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم اوره یخ به شي ګورې معتدل یخ چې تکلیف ونه ورنه کړي مري غوندې و دا سواد د کلام او د دې بره غرونو په شان یخني پیدا نه ولې ګورې داسې ظالم بادشاه دی چې هغه دا څوکیداران په لارو کې کېنولي او چې چا سره ښځی بس دا خاون ولا وجنه او ښځی ماله راولې ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا خو په لوی غم وړېدم بیبي ته وایي داسې کار دی چې ته زما ښځی د دې خاوند دی خو په شریعت کې ما ته ارور خورم یو ګورې ښه ځکه دیني خور مې ټول د آدم علیه السلام اولاد یو ته مې خورې مخکې پوهې کړه نو که تا نه د بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان دا ورته مو چې دا سړی مې خاوند دی ورور مې دی ولې ټول مسلمانان زړونه خویندې دي او که ما نه تپوس وکړه نو زه به ورته وایم چې دا مې خور ده ولې که دا ښکاره شي چې دی زه خاوند یم او دا مې ښځه ده نو بیا ګورې ما درنه وجني او که دا ورته پته ولګي چې نه زه د ورور یم ته مې خورې نو زه به د مرګه خو بچ شم که نه اخلي خدای سم رانه اخلي خو زه به د مرګه بچ ډېره ښه هغې راله دا بیبي یې بوتله هغه ظالم بادشاه بدعمله بادشاه له چې بویه تله دروازه ورپسې بنده کړه چې دروازه بنده کړه او هغه نیت ته یې وکړه چې دې ته لاس ور واچوي بخاري شریف کې حدیث دی ګورې څه داسې دا ناشورته خبره نه ده د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاس یې سینګ دی له وروړه بسه پرېوته بادشاه په ځمکه بیا اوچته کړه او الاوړې پرېوته او د فالج دا په منده فالج نه رالي دقسې د لاس او خو باندې فالج وه چغې کړې دي بیبي ته ته ما ته خیره وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرېږدم دی نو دا مسلمان کې رحم زیاتې بیا او بیا د پیغمبر بیبي کې خو رحم زیاتې نو دوی ورته وکړه نو بیا ټیک شو ټیک شو یاره دا جو معلومېږي دا چې اتفاقا څه بیماري راغلې وه بیا کوشش کوي چې لاس ور اچوي بیا همغه چل پې وشو بیا وایي بس ما نه غلطي وشوه دې د الله معاف که بیا به نه کوم وایي ښه معاف مې کړې بیا ټیک شو
چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو شیطان په سړي پسې نښتي بیا لاس ورچاو بیا همغسې پرېوته یاره وایي بس دا مې درېیم ځل دی بیا به درته لاس نه اچوم اوس پرې معاف کړه وایي بیا مې معاف کړې هغه نوکرانو ته وایي راشئ دا بیبي بوځئ بس او یو خدمتګار یې موله ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې دا بیبي هاجرې دی وله ورکړه بعض علما وایي د بادشاه لور وه لور یې ورته وبخله او څو بیبي وه د بادشاه ابراهیم علیه السلام د بیبي ساره راغله خو بیا هم په زړه کې کشمکش سوچ و چې که زه ډېر هم د خپل خاوند ته ووایم چې ما له د بادشاه ګوتې نه دي را رسېدلې خو بیا هم زما د خاوند په زړه کې خامخا هغه دغه به پکې وي شک به پکې وي په ما به خامخا زما د وجې به غږ نه کوي لیکن خامخا نه به یې پریشاني کړي زما د ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې یوسي مخلوق پرې ځان الله ته زاري کوه اعتماد بروسه په الله کوه هر ځای به در رسېږي دا نشته چې الله به د یو ځای مدد کوي یو بل ځای به نه کوي د کوټې ګوټې به مدد کوي دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای به مدد کوي کړی دی که نه دی کړی کب په ګیره کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی ګنې لوی دریاب یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مړی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې غورځو چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته عقل باندې کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ کړ شا به ځان به وررسئ چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي کب په تیزۍ راري او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ ور دننه کړه او شخوان به هم پرې نه وی نیغ به یې تېری نیغ د کب ګیرې له ورسېد عقل څه وایي ډاکټري څه وایي طب څه وایي ساینس څه وایي دا ټول دلته ناکام دي هغې وایي نه سوال نه پیدا کېږي د کب په ګیره کې به جمدي سنګ پاتې شي دا کوم ځای کېدی شي د کب ګیرې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکړی د دریاب د ټول څومره دریاب چې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام په هم جیل کې پروت دی جیل زغلي کوټه کې پروت دی کوټه زغلي او د کب دا ګیره وله خدای لکه د شیشې په شانتې کړه چې څومره د دریاب حیوانات چې دا ټول دې وویني د دریاب بوټونه وویني او په هغې کې څه وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین د دې مطلب او د لا حول ولا قوة تقریبا یو شی نه لا اله الا انت سبحانک خدایا یو تیګ ولې بل څوک نشته بچ کوونکي بې ستا د ذات نه بل څوک نشته الله د هر عیب نه پاک دی غلطي زما ده پروردګار داسې اواز به کوو چې د عرش فرشتې د دې اووه اسمانونو د پاسه د اووه اسمانونو نه ګیر چاپېره عرش دی عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لرې دی لکه ځمکې نه چې دا اسمان څومره لرې دی بیا دویم د هغې نه دومره لرې دی بیا درېیم څلورم پنځم شپږم اووم بیا د الله عرش د هغې نه دومره لرې دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده د عرش فرشتې الله ته درخواست کوي الذین یحملون العرش عرش یې نیولی دی یا الله یو داسې د زارۍ اواز مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي دا به نه وي چې الله ترې نه خبرېږي نه هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلی غوندې دی ډېر رو اواز دی او ډېر د زارۍ اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی الله دا اواز د کوم ځای نه راځي وایي دا مې یو بنده یونس نیولی دی الله څه چل دی ورسره دریاب ته مې رسولی دی او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګیره کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی الله خو دا سره خبردار او دی په جګر د پاسه سر لګولی د کب دغه اینې د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا الله ته خو یې خلاص که پروردګار ته خو یې بچ که دا د دین مسله مو ورې د نیکانو خلکو مرسته فرشتې هم کوي دلته کې چې کم نیک سړی یو په هغه تکلیف تېرېږي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې هلته الله ته درخواست کوي خدای ته یې هلاک کړه دې حالاتونه الله فرشتې خبروي نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او د هغې یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي زیاتې ورسره کوي په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي لپاره مقرر دي هغه حورې هلته وایي ای ښځې خدای دې هلاکه کړه زموږ دا خاوند ولې تنګ د سره ولې ظلم کوې دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی درنه به را جدا شي موږ له به راځي قاتلک الله خدای دې هلاکه کړه مشکات شریف کې حدیث دی فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ کړه معافې کړه الله کب ته حکم وکړه راولټی کړه په غاړو باندې راوغورځو رب ذوالجلال څه وایي فلولا انه كان من المسبحين لزبس في بطنه الى يوم يبعثون کده پر کب په ګیره کې زنه یادولې نو تر قیامت پورې به مې د قبلم جون ورکړو دلم دغه دریاب کې به مې ګرځو راګرځو وایي که د خدای نه لوی زور د بل چا شته نشته قسم دې ګورې ارسل الله په زور کېږي دې غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي او سوچ وکړم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لاولي الالباب خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې پیدا کړل څوک یو بلف نشي جوړولی همیشه دپاره نشي رڼا کول پروردګار دې ځمکې ته دې وګوره دې نور ته دې وګوره الله دې ستورو ته دې وګوره پروردګار دې کائناتو ته وګوره دې انسان ته وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړی دی حیران یې ورته خلک او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو ته شپږو شلو کالو ته ورسوي دا څوک کوي الله دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده
دا چې لګین دا ردی معنا ده لا حول ولا قوه الا بالله. هر تکلیف نه بچ کوونکی به د الله د ذات نه بل څوک نشته. تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی. دا تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی. طاقت چې دا موږ له خدای راکړی دی، د لاسو کې طاقت، سترګو کې د لیدو طاقت، غوږونو کې د اورېدو طاقت، ژبه کې د وینا طاقت، دا چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. ولا قوه الا بالله. د الله د امداد نه بغیر هېڅ طاقت نشته. روغ رمټ سړی وي، ښه پهلوان وي، لاسونه ټیک پې ټیک، وجود ټیک، او ناګهانه فالج به وي. هغه خشته انسان، ښکلی انسان فالج و، څه چل پې وچو یي فالج و، خپې نه کونټۍ جوړه شو، خپره کږې شي، بلې ورپسې اوچتوي. داسې ده که نه؟ لاس کوږ شي کوږ سمسې، بلې ورپسې اوچتوي. هغه خوله کې ده به پې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پې کو او ښکلې خبرې به یې کولې، هغې نه ډیوه جوړه شوه لاړې تې بېږي، بل والا خوله پاکوي. رښتیا ده که نه ده؟ هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځو، نن بل په اوږه ګرځوي، خولې نه لاره بېږي، پوزه بېږي، لاس پالج، خپه پالج واله. ایرونو روغ صحت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او مرض د چا په اختیار کې دی؟ دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده، لا حول ولا قوة الا بالله. سخته کې په کار به دې څوک راځي؟ نه دې زوی پکارېږي، نه دې لور پکارېږي، نه دې ډاکټر پکارېږي. دا ظاهري اسباب دي. دې کې که خدای مدد وکړه خو ډېره ښه ده، که سم نشته. د کوفه کې یو سړی تاجر و، سوداګر، داسې تاجر و چې ډېر امانتدار و، خلکو به ورسره خپل مالونه امانت یې ښودل. یو ځل د تجارت لپاره د یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه. نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي، پیسې دولت څخه واخېستل او روان شو. د کلي نه چې بار د کوفې و، کوفې نه چې لږ بار ووتو روان شو، یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی. ده ته اشاره وکړه چېرته دی؟ وایي زه فلانکي ښار ته ځم. وایي ما به ځان سره بونه دی، یو اشرفی به درله درکړم، دینار اشرفی تا به درله درکړم، او ما ځان سره بوځم، ملګري به دې شم د سفر. زه ویې ډېره ښه ده، یوازې ځمه نو راشه دې به ځان سره سور کړم، نو دوه فایدې به حاصلې شي. یو خو به یو اشرفی والو، قریب به ترې والو، او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم، نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده. را سور شه، ځان سره سور کړه، اشرفی ترې واخېسته، روان دي ګپ شپ لګوي. هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی هغه ورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی. اوس هم بعضې خلک داسې کوي، موټر کې چا سره وکړي چې څه منځ یې بولي، موټر ترې والي یا دې مړ کړي یا وتښتوي. دې څه منځ یې لاړل، لارې دوه دي. اوس دا سوداګر په عامه لارو ستې روانېږي. دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او دې په دې ځای په دې لار ولې نه دی؟ سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه. وایي نه دا خو ما ته معلومه ده، ډېره لنډه لار ده، ډېره نږدې ده. ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار ده. دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګوي. چې سمن دې لاړل، هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه. لوی ځنګل دی، خطرناک د انسان هډوکي هم پراته دي، د انسانانو کوپړۍ هم پرتې دي، د وینو نښې هم پرتې دي، او دا شاته کرایدار چې کوم و د فورن د هغه اس نه ودنګل او پر املا کې یو خنجر پټ کړی و، لوی خنجر دوه مخي دی، هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته یې راکوشه. او سوداګر غریب حیران شو، کوشه پیدم دی چې خدایه دا څه په مصیبت او په غم باندې وړېد. دا څه شو؟ دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که مال ما نه واله، دا اسم ستا، دا مال هم ستا چې څه دي ما ولټوه، خو ما پرېږده خدای ته وګوره. وایي نه نه اول به تا وجنم، دا مال به وروستو علم چې تا پرېږدم، خو ته به سبا ما پسې خلک راولې، زما نشاندهي به وشي، زه به خلکو ته معلوم شم. اول نمبر به تا لالم، وجنم به دې، هغې نه پس به مال سره ګورم. چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی م را باندې مضبوط دی، چاړه ورسره ده، تقریر هم ترې نه شمه. نو بس اوس دغه وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي، اوس الله به راځي. کوم وخت چې دا ګاډې وجنګېږي که نه، معمولي ډغره وکړي، نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي، الله خیر. زلزله کې راشي که نه، نو فورا دې وي الله خیر. دریاب کې خپه وفېږي که نه، نو دې وي الله خیر. د فطري تقاضا ده، دا نفسیاتي اثر دی. کې به دې راځي چې بچ کوونکی ذات ور یو الله دی، بل څوک نه دی. نو دا سوداګر دې وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. د دې مفهوم دی ښه، اوس د الله نه بغیر خو بل څوک دې خلاصولی نه شي. یو 2 رکعته لمونځ ته یې باید دې غلطه وایي. هغه ورته داسې په نشه کې وخندل. زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپړې یې نه که نه، دین داسې 2 لس لمونځونه کړي دي، مونځ رانه خلاص کړي نه دي. لکه چې دا ارمان دې پوره کړی، 2 رکعته ته م وکړه، سلام ګرځی، نو بېغمه کوم به دې دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین او صورت شروع کوي. دومره په هیبت چې صورت تیر شو. غم دې غریب سره چې اوس ممرم په چاله مې وایي پرېږدي مې نه، صورت تیر شو. نو یو آیات ورته الله ګوره، الله ته چې ته ځان سپارې الله به دې مدد کوي. یو آیات یې دې ذهن ته راغی، امن یجیب المضطر اذا دعا، چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وایي، بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی. دا د آیات معنا ده. بس دا آیت یې ووایي او دې کې یو په مانځه ولاړ دی، دې کې یو شهسوار دی، بېره ښکاره شو، په اس باندې سور دی، نیزه ورسره ده، د اوسپنې ټوپۍ په سر ده، او چې څنګه را په اس را روان دی، اوس دا ډنکه خو پې شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا، نو هغه ته یې ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کړم څوک هم. هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوط و، او چې ویې وو نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد. دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو، چې سلام مې څنګه وګرځاو، نو هغه شهسوار ته ور متوجه شوم. څوک یې ته؟ شهسوار ته متوجه شو. ته څوک یې؟ زه خو یې د لوی غمه خلاص کړم، ډاکو دې مړ کړه، اوم سوځېد. ته څوک یې؟ وایي زه د دې امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم، د دې آیت غلام یم. تا چې کله په مانځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه، وایي اسمانونه وجړقېدل،
سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي الله به دې پکارېږي په سخته کې بې د پروردګار نه بل څوک دی قسم دې که بچ کړي یو الله به دې بچ کړي او که راته غواړې هم به الله درکوي زه کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي مونږ زوی ورکوو او لیکي ګارنټي کې سا ګارنټۍ سره زوی ورکوو ګارنټي کې سا او ایبان در راخېجوم ګارنټۍ سره راخېجوم ځین دا خلک بې صادقان دي ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکوې ځان ولې نه جوړوې او ګارنټۍ سره چې بل له باندې راخېجه خدای له راخېجه وکړم او ګارنټۍ سره کامیابي ورکوم نو په کامیابي ستا په لاس کې ده د ګارنټۍ بچیه دا د خدای په لاس کې ده دا زمونږ عمقل خلک دي بس خلک هم ورپسې روان دي زه یو ځل پېښور کې روان وم یو سړی و مرغو والا ني اوس ختم شوي پخوا به دا ډېر ناستو دي بالي ساسه مرغو والا ناست دی اوس سره لفافې پرتې دي زه روان یم چې در مریض تپوس ته او بې اختیاره زما د پنسۍ ته یې ګوتې کړې ما ایله کار یې به پرېوتم خو خدای ته بچ کړه غصه م راله خدای پنسۍ ته راله چا لاس راواچو یو مې کتل اوس دی مې ولې کاته ویې دلته چې راشي چې قسمت ته له ټیک کړم یا خدایه پاکه اوس هم خواښ یم اوس په دې په سلک راغورځور یم په قسمت ته له ټیک کوم مې ځان له ټیک ته چې د ریپورټ پات ته ناستې نه خلاص شي ځان له قسمت برابر دې شکل ته دې وګوره ظالمه نسوار دې پنځه منه په خوله کې چولې څښه لاړې د نبیږي دې غاښونو ته دې وګوره سپېمو ته دې وګوره او زما قسمت ټیک دی ما له خدای قسمت ټیک کړی دی ځان له ټیک کړه زمونږ خلک ځان په مقل ناست دغه ولاسي څوک چا ورته لاس نیولي پالبه وله ګوري څوک مرغو ته ناست دي څوک نجومیانو پسې ګرځي دې قصو پسې مه ګرځئ روغ صحت مرض لرې کول د چا په اختیار کې وي الله په اختیار کې دا اسباب دي لټه به ډاکټر له بم دي دا ستا سبب دی خو دا به نه وي چې ډاکټر جوړ کړم د دې ډاکټر په لاس کې شفا به الله اچوي دم بم په ځان اچوي دا لا حول ولا قوة الا بالله دم دی که نه دعا به هم کې تعویض به هم استعمالوې چې رسم تعویضي او دمونه به هم استعمالوې او مونځ به هم کې خو دا به دې یقیني چې په دې ټولو څیزونو کې اثر څوک پیدا کوي الله پیدا کوي زما وروڼو دا به زمونږ ایماني او دا به زمونږ عقیده چې دا څومره طاقتونه دي که روغ صحت دی که مال دی که دولت دی که ښکلی شکل دی که ایمان دی که بچي دي که عزت دی دا ټول الله سره دي دا به زمونږ یقیني چې که بیماري ده که تکلیف دی که مقدمه لر کول دي که رنځور رنځ ښه کېدل دي دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي دا به الله ښه کوي دا به زمونږ یقیني چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی او که دا مونږ کوم عبادت کوو دا ټول د الله په توفیق دی زه به صرف اراده کوم د ګناه اراده به نه کوم د نیکۍ اراده به کوم زه به اسباب لټو خو دا به مې یقیني چې دا کمال د اسبابو نه دی په دې اسبابو کې طاقت پروردګار اچوي دا به مې یقیني دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شوه نو رسول الله مبارک فرمایي اصحابي ته وی د جنت د الا ادلک على کنز من کنوز الجنه وی د جنت د خزانو یو خشته خزانه نه درکو ابو موسی اشعري وتی فقلت بلا ولنا يا رسول الله راکه کنه لا حول ولا قوة الا بالله او دا بل حدیث چې ما د توي د مسند د بازار نو دا حضرت عبد الله بن مسعود دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل حضور پاک او فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله چې دا دواء من 99 داء د یو کم سلو مرضونو علاج دی ایسرها الهم او په یو کم سلو مرضونو کې را کوټي بیماری هم دی هم څه ته وایي مې راته وختي معنا وکړه هم ټینشن چې ورته موږ وایو پریشاني چې ورته وایو غم ورته موږ وایو هغه تکلیف چې د غیرو سبب نه معلوم ورونو دا بهترین دب دی ما درته وښوه لا حول ولا قوة الا بالله چې چاته څه قسمه پریشاني ده تکلیف دی غم دی مصیبت دی مقدمه ده جنجال دی لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي او چې چاته څه قسمه ضرورت دی یو څه نو لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي دا د یو کم سلو هغه خطرناکو مرضونو علاج زما خبره نه د رسول الله مبارک خبره ده یو جامع شی موږ ته د دواړو جهانو سردار ښي او د جنت د تلو غري یو لویه ذریعه ده او یو لوی سبب دی زموږ د بزرګان په یو ټکي زیاتوي ورسره چې دا د سړي 1500 کرته شواروس کې وایي 11 کرته ته مخکې درود شریف وایي او 11 کرته وروسته ته درود شریف وایي او 1500 کرته دی وایي په 10 کې مې شي او 10 مې شي خدای دې چې سړی دی په 10 کې وایي په یو ټیم مې شي په دوه ټیمو کې مې شي او په دې ټیم مې شي او العلی العظیم دا الله صفت دی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا صفت کو سره به ډیره فائدہ بدر کی او کدا وسره نه نو په حدیث کې الا بالله پورې راغلی دی او په بل حدیث کې علی العظیم شته دي کې نشته بل شته نو العلی العظیم سره سو کوئی لا خدا کنه وای نو څه نقصان پکې نشته زنانه ویل شي نارینه ویل شي او دا ځان له وظیفه وګرځوي ان شاء الله عمل کوي ها زنانو تم دور سوي په لبه عمل کوي دا یو قلا 1500 کرتا 1500 نه زیات هم په یو سړی ویل شي او 1500 د موږ د بزرګانو د طرف نه د مشرانو بزرګانو طرف نه موږ خلکو ته دا یو تلقین دی 1500 کرتو نو په دې عمل کوي اولاد د چاني پریشانی وي مصیبت کې مبتلا یا سنور غمونه یا د یو مقصد د حاصلېدلو لپاره لګیا دي دې ته دغه مقصد نه حاصلېږي هغه لپاره دی وای دا ډیره ښه وظیفه ده او خدای په موږ عمل